نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، سورة فاتحة لنبي سورة د قرآن مجید او ډیر زیات فضایل والی سورت دی، ډیر بشمار نمونه او د ټولو نه پیله تاسو ته بسم الله متعلق یو څو خبرې کوم چې ډېرې لازمي دي. بسم الله یو ښکارېدو کې خو ډېر وړوکی آیت دی او مونږ اکثر بسم الله وایو، خو بسم الله متعلق بسم الله چې نازل شوی د څه دپاره نازل شوی، د دې اسلامي تهذیب سره څه تعلق دی؟ ګوره چې مشرکانو به خپل کارونه بوتانو په نوم باندې شروع کړل، د فلانکي بوت په نوم باندې دا کار شروع کوم، د فلانکي بوت په نوم دا کار شروع کوم. هغوی په ذهن کې دا خبره وه چې دا بت پرستي او د هغوی تصورات چې کوم دی هغه دا چې دا بت پرستي زموږ دپاره هر څه دي، بت پرستي دا زموږ دپاره هر څه دي. عمدت که شان دی ګوره انسان د دنیا ته راغلی خپل ضروریات به پوره کوي، پوه شئ، خپل رهن سهن، خپل چې کوم دی خوراک، خپل هر څه چې څونه څه قسمه ضروریات دي، ژوند خو په دغه ضروریاتو پوره کولو به دی تېری کنه. نو دغه ژوند تېرولو سره سره بعض خلک داسې وي چې د هغوی تهذیب یو شانتي وي، بعض خلک وي د هغوی تهذیب بل شانتي وي، بعض ښه خلک وي او بعض خراب خلک وي. ښه خلک چې کوم دی هغه نور ښه تصورات ځان سره ساتي، ښه خیالات ځان سره ساتي، او چې کوم بد خلک وي نو هغوی خیالات هم بد. بعض خلک دنیا کې داسې فاسقان فاجران شته دي، هغه د دې دپاره خوراک کوي، د دې دپاره څښاک کوي چې زه به د شپې ډاکه اچوم، زه به چې کوم دی په دې باندې یا پیسې د دې دپاره ګټم چې زه به په دې باندې شراب څښم، یا پیسې د دې دپاره ګټم چې زه به پې زنا کوم. د ده دا پیسې، د ده دا خوراک، د ده دا څښاک دا یې د ده څه فایده ورکوي؟ الټه نقصان نه دی. دا صرف د خیالاتو د وجې. او داسې ښه خلک دی هغوی د دې دپاره خوراک کوي، یاره زه به پې د دین خدمت کوم، زه به پې درس کوم، زه به خلکو ته سبق ښیم، زه به د الله په لار کې جهاد کوم. نو د دوی دا خوراک څښاک او د هغې خوراک څښاک کې څومره فرق دی؟ دا صرف د نظریې او د خیالاتو ده. همدغه شانتې دا بسم الله د دې دپاره نازله شوې ده چې ته دا خیال چې ته کوم کار شروع کړې او بسم الله وې، نو دې سره سره ستا ذهن کې دا تصوري چې یو ذات داسې شته چې هغه ما ته ګوري، یو ذات داسې دی چې به د دې کار ما نه سبا تپوس هم کوي، یو ذات داسې دی چې د دې کار به زه جواب ورکوم، هغه ته به زه مخامخ ودرېږم. ما دا خوراک کړی دی، الله ما له نعمت را کړی، دا ما د څه دپاره کړی؟ دغه ټایم کې زما ذهن کې کم خیالات دی. ما څه وی چې زه به پې ډاکه اچوم، ما څه وی چې زه به په دې باندې د دین خدمت کوم. نو دا بسم الله د دې شیز دپاره نازل شوې ده چې تاسو بسم الله وایئ چې ستاسو ذهن کې دا تصوري چې یو ذات داسې شته چې تاسو اوري او ګوري. آیا اوس دا خبره چې بسم الله مخکې امتونو کې وه او که نه وه؟ نو وه. پوه شئ، ډېر علما دا وایي چې نه دا د دې امت خاصه ده، خو دا خبره معلومیږي غلطه. د هغې وجه دا ده چې ګوره نوح علیه السلام چې کله کښتۍ جوړه کړه او بیا پکې ټول دغه کېده سوار کېدل، نو نوح علیه السلام کومه دعا ویلې؟ بسم الله مجریها و مرساها. نو بسم الله راځي. سلیمان علیہ السلام ملکه بلقیس ته چې کوم خط لګو هغه کې سر کې سو انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم.
دا د سلیمان طرف نه دی، دا بسم الله د سر کې دا د الله د نوم د شروع کومه چې هغه رحمان او رحیم ذات دی. نو مطلب دا شو چې پهله امتونو کې دا بلکې هغوی به معمول دا ګرځول پوه پهله امتونو کې بسم الله وه، دې نه دا معلومېږي لکه چې د قرآن ایتونه دي صفا دي نو څوک انکار نه شي کولی پوه او چې کله د بسم الله حکم نبی علیہ السلام ته وشو پوه ها د نبی علیہ د دې آیت د نزول نه مخکې به نبی علیہ السلام صرف بسم الله وی بسم الله د الله په نوم پوه او چې کله بیا دا آیت نازل شو پوه نبی علیہ السلام صحابو ټولو به بیا بسم الله الرحمن الرحیم دا خو د بسم الله متعلق خبره شو. اوس دا خبره بسم الله د سوره فاتحه جز دی او کنه دی، یا د نورو سورتونو کې چې سر کې لیکل کېږي دا دی او کنه دی جز. په دې کې د امام شافعي رحمه الله دا مسلک دی چې دا د سوره فاتحه جز دی، او بعض هغه سره د هغه نور ملګري یعنی شوافع چې کوم دي د هغې چې کوم شاګردانو کې بیا نور شاګردان دي هغې کې بعض دا وایي چې نه دا بسم الله د هر صورت جز دی. اوس قرآن کې آیت دی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. صحیح شو؟ مونږ تاسو له و داسې آیاتونه درکړي چې هغه بار بار دوهراوي او ورسره مو قرآن عظیم هم درکړی. ټیک شو؟ نو اوس کو دې ته وګورې دا و آیاتونه دي او کو نه دي. امام شافعي صاحب وایي بسم الله ړومبی شو شپږ دا نور شو، صحیح ده و برابر. امام ابو حنیفه صاحب وایي چې نه بسم الله د سوره فاتحه جز نه دی، دا صرف د دې لپاره راغلی دی چې دا د صورت د یو صورت د بل صورت په منځ کې فرق معلومولو لپاره فصل لپاره راغلی. نو دې کې اوس پنځم آیت د شپږم آیت کم یو دی. امام ابو حنیفه صاحب وایي دا پنج دا نښه نه ده جوړه کړې دا انعمت علیهم باندې. ٹھیک شو؟ دا پنج نښه په عربي رسم الخط کې د آیت ته ختمېدو لپاره حسابي. پوه شئ؟ هسې خو زمونږ قرآنونو کې دا یي چې دا ګول دایره غونته کې تو شوي که نه دا د آیت ختمېدو. په عربي رسم الخط کې دا د آیت ختمېدو نښه ده. ٹھیک شو؟ ور باندې پوه دا بره په لام لیکلې دلته به وقف هم نه کې. صحیح ده؟ پوه شو که نه؟ نو اوس وګوره چې دا د دې آیت ختمېدو نښه شوه نو پکار دی چې پوره ګول دایره تاو شوې وه. د دې جواب دا دی چې نه دا د دې طرف ته اشارې دپاره چې په دې کې د علماو اختلاف. امام شافعي صاحب وایي آیت دلته نه دی ختم شوی، امام ابو حنیفه صاحب وایي نه آیت دلته ختم شوی دی. مهرباني پوه ټیک شو؟ دا خو د آیتونو متعلق د سوره فاتحه. صحیح ده؟ سوره فاتحه بعض وایي چې سبع مثاني نه مراد دا د دوه پیرې نازله شوې، یو مکه کې او یو مدینه کې. پوه شئ؟ سبع مثاني نه مراد دوه پیرې نازله شوې ده. ٹھیک شو؟ دا و آیتونه دوه پیرې نازل شوي دي. ٹھیک شو؟ مهرباني پوهېږئ؟ نو مطلب دا شو چې سوره فاتحه دوه پیرې، یو پیره مکه کې یو پیره مدینه کې. صحیح ده؟ ٹھیک شو؟ بل خبره دا ده سوره فاتحه نوم د دې بېشمار نومونه دي. یو دی فاتحة الكتاب. ٹھیک شو؟ چې څنګه د الفاتحه څنګه دلته ذکر شوی ده. الفاتحه نه مراد افتتاح د دې نه د قرآن افتتاح شوی ده. فاتحة الكتاب د قرآن افتتاح ده، دې صورت نه شوی ده. د دې یو نوم دی کنز. کنز وایي خزانې ته. پوه شئ؟ دا چې کوم دی خزانه ده، دا د قرآن د ټولو علومو خزانه ده. بعض وایي چې دا د هر قسم مسلې خزانه ده. ربانې پوه شئ؟ ټولې خزانې په دې صورت کې دي.
او بل لدی نوم د سوره شفا. شفا مطلب د هر بیماری علاج پدې کې دی، د هر روحانی او جسمانی د ټولو مرضونو علاج پدې کې دی. قرباني پوره ٹھیک شو. نورم بشمار نمونه دي. سوره صلات هم دې ته ویل کیږي ځکه چې دا په هر منځ کې هر رکعت کې ویل کیږي. قرباني پوره ٹھیک شو. دا خو نمونه شو. ایسے امام بیضاوی د دې 18 کو 15 نمونه ذکر کړي. قرباني ام الكتاب ورته ویل کیږي. ام وی اصل تا پوښه دا د پورا قران مجید اصل او خلاصه ده. اساس الكتاب ورته ویل کیږي. اساس بنیاد ته وایي. پوښه ها دا خو شو ده دی نمونه مبارک. اوس وای ترجمه مور سره الحمد حمد الف لام چې په کوم راغلي ده کنه دا مون وختي وی چې الف لام په څلور قسمه ده. یو احد یو چې کوم نه استغراقي دي، یو جنسي دي، یو احد ذهني دي او بل احد خارجي. پوه دلته دوه قسمه الف لام ټکيري دي. یو د الف لام جنسي او یو د الف لام استغراقي. د دوانه جواله د دوانو ترجمه وسنګ کی. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफ़ों की कैफियतें अल्लाह ताला के लिए है, तमाम तारीफ़ों के अल्फाज जितने वज़ा किए गए हैं वो सब अल्लाह ताला के लिए है. अहले लुगत, अहले दिल और अहले महसूसात सुख महसूसी अगर जी कम किस्म तारीफ़ करे अगर अल्लाह د تعریف چې څونه کیفیت بیانې دي چې هغه الله تعالی د پاره تعریف څونه قسمونه دي ټول الله تعالی د پاره. خوش ټیک تا کوي صحیح ده. حمد بیا چې کوم دی هغه تعریف ته خوش. حمد او شکر دې کې لږ فرق دی. مهرباني کوئ حمد او شکر کې فرق دی. صحیح ده. حمد چې کوم دی د داسې تعریف ته لپاره ویل کېږي چې هغې بدله کې څه انعام وي یا نه وي. دا خبره پکې نشته. لکه مثلا یو کس مونږ سره څه ښېګڼه وکړي نو مونږ ورله څه ادا کړو؟ شکریه ادا کړو. شکریه د دې لپاره راځي چې هغه در باندې احسان وکړو، هغه در سره ښېګڼه وکړه نو ځکه ته بدل تعریف بیان خوش. او حمد کې دا خبره نه وي کو تا باندې یو کس ښېګڼه کوي او کو نه کوي، تا باندې احسان کوي او کو نه کوي او ته د هغه تعریف بیان کې دی ته حمد ویل کېږي. مهرباني کوئ ټیک شو. بل بیا د حمد دا لفظ نه دی، دا د الله سره خاص دی. ګوره ښه د الله نور صفاتو سره حمد نه راځي. ګوره مهرباني کوئ د الله نور صفاتو سره حمد نه راځي. داسې نه شي ویلی حمد الرحیم وشه الحمد للرحیم هم نه شي ویلی، الحمد للرحمن هم نه شي ویلی، صرف به الحمد لله ویلی. وشه الحمد لله ځکه چې د الله دا نومه دا د الله اسم ذات دی. اسم څه دی؟ اسم ذات، ذاتی نوم چې ورته ویل کېږي. وشه او انور صفاتي نومونه دي. صحیح ده. نو حمد چې کوم دی په تعریف کې د ټولو نه کامل ټکی دی نو د هغه د کامل لفظ لپاره راځي. ورباندې کوئ ټیک شو. الحمد لله للرحمن نشي. صحیح ده. نو دې نه دا معلومه شوه چې لفظ الله د الله تعالی اسم ذات. صحیح ده ټیک شو. په دې هم پوه شو. ښه رب العالمین. رب وی داسې ذات ته چې هغه د انسان پرورش کوي. د انسان څه کوي؟ پرورش کوي. پرورش مطلب دا دی
چې انسان څه ضرورت دی د انسان نه د ټولو مخلوقاتو عالمین ټول مخلوقات خو انسان چونکې موږ انسانان یو د انسان کې به درته مثال لرکم چې ماشوم پیدا شي د ټولو نه پیل هغه خوراک سي خبره باندې پوهېږې بیا چې لږ غټ شي بیا خوراک شي بیا لږ داسې نرم خوراک شي بیا چې لږ نور غټ شي داسې وړه وړه روټۍ هم خوري پوه شئ بیا چې لږ نور غټ شي بیا غوښه هم خوري صحیح نه نو د انسان د حالت چې بدلیږي او دلته چې کوم خوراک ضرورت دی هغه ولا په ټایم په خپل ټایم باندې او خپل مقرره وخت کې ورکول پوه شئ هغې ته رب وایي باندې پوهېږي نو انسان چې کم ټایم کې کم ضرورت راغلی دی الله تعالی ورته هغسې مو ورکړی دی نو دې ته رب العالمین وایي باندې پوهېږي ٹھیک شو که نه رب تعریف مو پېژنو رب څه ته وایي رب هغې ذات ته وایي چې هغه په طریقه د انسان پرورش کوي باندې پوهېږي عالمین مخلوقات دې کې تفاسیرو کې ډېرې خبرې بیان شوي دي بعض وایي چې مخلوقات 18,000 دي خو زه درته یو خبر وکړم هر یو انسان ځان له یو مخلوق دی هر انسان هغه ځان له پوره یو مخلوق دی باندې پوهېږي هغه کې ځان له پوره یو عالم دی باندې پوه شو د انسان د یو انسان په جسم کې ته چې کوم دی وګوره دا د ډاکټرانو نه تپوس وکړه د هر یو انسان د ګوتې دا دغه بدن دی دا شیزونه د سترګو دا دغه بدن دی باندې پوهېږي انسان کې هر یو رنګ د بل انسان د رنګ نه جدا دی باندې پوهېږي دغه شانتې هر یو شیز وګوره د انسان نو د انسان ځان له یو عالم شو که نه شو پوه شئ همدغه شانتې پرندې بې شماره قسم پوه شئ ځناورانو کې هر یو بې شماره قسم دا ټول ځان د یو عالمونه دي الرحمن الرحیم رحمان هغه ذات ته وایي چې ډېره مهرباني پوه شئ او رحیم د دې معنی مهرباني راځي خو د دې دواړو کې فرق دا دی رحمان هغه کس ته ویل کېږي یا هغه ذات ته ویل کېږي چې د هغه په رحمت کې ډېر جوش وي څه وي جوش پکې ډېر وي پوه شئ او رحیم هغه ذات ته ویل کېږي چې د هغه رحمت مسلسل وي ګوره رحمان د فعلان صیغه ده ټیک شو عربی کې اکشن د هغې کس دپاره راځي چې د تندې د وجې مري سکران هغې کس ته ویل کېږي چې کم په نشه کې ډېر زیات مست دي هغې ته سکران ویل کېږي چې بیخي مکمل نشه یي باندې پوهېږي ٹھیک شو او دغه شانته رحیم اوس کریم هغه ذات ته ویل کېږي هغه کس ته ویل کېږي چې دغه عزت او دغه چې کوم دی یا دغه سخاوت هغه مسلسلي هغې کې فرق نه راځي باندې پوهېږي ٹھیک شو که نه نو رحیم هغه ذات شو چې دغه رحم مسلسل اوس ترجمه ته غوږ شئ ګوره یا یو مثال سره دا زه تاسو ته پوهوم چې رحمان او رحیم کې څه فرق مثلا مونږه اکثر ووینو که نه په دې لارو کې اکسیډنټ وشي اکسیډنټ وشي که نه اکثر داسې څه زنانه وفات شي هغې سره ماشومان هم وي پوه شئ نو زنانه وفات شوه فرض که او هغې سره ماشوم دی نو هر چې کوم داسې ښه انسان وي د هغه په زړه کې به دا رحم خامخا راځي چېرې زه دا ماشوم چې کوم دی ځان سره بوځم او ویې ساتم ځکه مور یې مړه شوه نور څوک یې شته هم نه
ورشه نو دې ته وای هغه جذبه د رحمانیت زمونږ دا جذبه کې اوس هغه جوش دی چې یاره مونږ دا واخلو او ځان سره وساتو ورشه خو یو څو ورځې پس بالفرض تا واغستو بولې کیدی شي یو څو میاشتې یو څو کاله پس تا ذهن کې دا خبره راشي چې مړه دا مې څو ول خوړې دي راځي کنه ورشه نو دغه ته وایي چې یاره د هغه وخت کې خو د هغه رحم او هغه نرمۍ دونه جوړ شو کو چې دا ماشوم یې راواغېستو اوس پې تنګ دی خو د الله تعالی په ذات کې دا خبره نشته الله تعالی دنیا جوړه کړه خپل رحمانیت باندې او اوس مسلسل هغه رحم په مخلوقاتو باندې روان دی نو دې ته رحیم وایي رحماني پوه شو یک شو کنه رحیم غزا چې دا هغه رحم مسلسل دی د سین غونته کې روان دی نو ودرېږي رحماني پوه او رحمانیت چې هغه کې یو جوش دی د الله تعالی په رحم کې جوش هم شته دی او مسلسل والی هم پکې شته رحماني پوه ٹھیک شو نو د دې د وجه نه بعض علماء د دې معنی دا کړي چې دا رحیم دا معنی دا مسلسل رحمت ته شامل ده نو د مسلسل رحمت د دنیا نه والا آخرت پورې ده نو آخرت کې بیا د مؤمنانو باندې چې کم ده الله تعالی خاص رحمي او اب جنت ته بوزي بخشش چې ورته ویل کیږي نو بعض علماء د رحیم معنی په بخشش سره کړي ده چې دا ذات چې ډېر مهربان دی او بخون کې ذات دی ربانه ٹھیک شو پوه شو په معنی باندې مالک یوم الدین مالک ته د جزا او د سزا د ورځ جزا او سزا پوه شو د بدلی هر قسم بدلی کو هغه خو بدلی یو خراب وګړي اسه دا دین په مختلف معنی باندې استعمال دین په مختلف معنی دین د شریعت په معنی استعمالي اف غیر دین الله پوښ آیا د الله د دین نه علاوه یبغون دی بل غواړي ٹھیک شو یا د قانون د لپاره استعمالي دي مر باندې پوهیږي لکه د یوسف علی السلام هغه واقعه کې آیت څنګه چې یوسف علی السلام د خپل ورور د بادشاہ د دین په مطابق د بادشاہ د قانون په مطابق نشو ایثارول آیت درته یاد ده ان یاخذ اخاه فی دین الملک کو دا مستدی ما كان له ان ياخذ اخاه دقه آیت کې پوه د یوسف علی السلام د پاره دا گنجائش نو یعنی د خپل بادشاہ په قانون په مطابق د خپل رور نشو ایثارول پوه ایا روریان چې غلې لراله یوسف علی السلام خپل چې د خپل رور دلته ایثار کوي پوه نو د بادشاہ قانون د پر لفظ په قران کې دین استعمال شوی دی ٹھیک شو مره باندې پوي او درېمه معنا هغه د جزاء او د سزا لپاره لکه مالک یوم الدین مره باندې پوي ٹھیک شو صحیح ده نو دا مختلف معنی دي بل مالک څه ته وایي مالک هغه ذات ته ویل کیږي چې د مملوکه څومره اشیاء دي چې څنګه تصرف پکې غواړي کولی شي ٹھیک شو هغه ذات چې د څومره مملوک شیونه دي څومره مملوکات دي پاره کې چې څنګه تصرف غواړي دی کوي هغه ته مالک ویل کیږي برابر پوي نو الله تعالی د جزاء او د سزا د دوه مالک د ورته اوس یو خبره شو الله تعالی د پاره دنیا کې چې څومره شیونه دي هغه د الله تعالی ملکیت
دی کو نه دی کنه نو صرف مالک یوم الدین ولی ها صرف د آخرت د ورځې خو مالک نه د دنیا د هر شي مالک دی پوه شئ نو دا یې ولې ذکر د دې جواب دا دی چې ګوره الله تعالی د انسان د ملکیت ډېر خیال ساتلی الله تعالی د انسان د ملکیت ډېر خیال ساتلی او نن ستا دا کورونه دي دا ستا ملک حسابېږي ستا ملکیت حسابېږي پر باندې پوهېږي په حقیقت کې خدا الله دی ارسل د انسان اسم نشته دی خدا خیال ساتلی دی چې دا خیر دی دنیا کې تا دا حاصل کړی دی دا ملک دا ستا دی په دنیا کې ستا په نوم دی پر باندې پوهېږي ستا بادشاهت کې ستا په نوم دی ستا ګاډي ستا په نوم ستا محلات ستا په نوم خو آخرت یو داسې ځای دی چې هغې کې دننه ګاډي په کار راځي پوه شئ نه چې کوم دی دا بادشاهت به ستا ملکیت کېږي صرف او صرف ملکیت به د هغه ځای دی پر باندې پوه شئ د دې دپاره مالک یوم الدین ٹھیک شو ایاک نعبد و ایاک نستعین مونږ ستا عبادت کوو او ستانه مدد کوو عبادت قسم کوو بیا به کوو نعبد مضارع صيغه ده کنه مضارع کې دوه معنی کوي حال او مستقبل معنی پکې وی کنه ورشه اوسم ستا عبادت کوو او بیا هم ستا عبادت اوسم ستا نه مدد غواړو بیا هم ستا نه مدد غواړو ربانه کوي ایاک نعبد دا ډیره غټه کلمه ده ګوره د کې انسان الله تعالی سره دا عهد او پیمان دی چې زه به صرف ستا عبادت ایاک د حصر کلمه ده کاف مخکې شوی دی کنه کاف مفعول به ده مفعول به د فعل نه پس راځي دلته را مخکې شوی ده د څه دپاره د حصر دپاره چې خاص صرف به ستا عبادت کوو د بل چا به نه کوو دې معنی دا راځي صرف به ستا کوو بل چا عبادت به نه کوو پوه شئ نو دا ډېره ګرانه کلمه ده ور باندې پوه ډېر ګران عهد مونږ کړی الله سره ور ورځې کوو ور مونځ کې کوو چې الله صرف به ستا عبادت کوو د بل چا به نه کوو دا دومره ګران عهد چې وکړو که نه انسان نو د هغې نه پس و ایاک نستعین دا خبره خو مو ډېره غټه وکړه خو اوس دومره طاقت خو هم زمونږ نشته دی یا الله اوس مونږ تا نه مدد هم غواړو مره باندې پوهېږې مونږ ستا نه مدد هم غواړو په دې خبره چې اوس ته مونږ په دې خپله واده باندې برقرار وساته مره باندې پوهېږې ٹھیک شو که ایاک نعبد مونږ ستا عبادت به کوو ستا نه علاوه د بل چا نه کوو ایاک نستعین یا الله دا واده او دا پیمان او دا عهد مو ډېر غټ کړی دی دا مونږ پوره کولی نه شو و ایاک نستعین یا الله خاص تا نه مدد غواړو همدې باره کې غواړو چې مونږ په دې باندې پوره عمل وکړو مره باندې پوهېږې ټیک شو که نو بیا دا مدد چې کوم دی هغه په هر څه کې راځي مره باندې پوهېږې کو دنیاوي او کو دیني کار ټیک شو اهدنا الصراط المستقیم اهدنا مونږ ته وښایه هدایت په درې قسمه دی ټیک شو اوسه پورې تاسو دوه قسمه باندې ویلي اوس درته زه درېیم قسم ویم په شرع تعذیب کې تاسو هدایت په دوه قسمه ویلو دې درته په درېیم ویم ټیک شو پوه شوې صحیح ده که نه شرع تعذیب کې تاسو دا خبره کړې وه چې هدایت په دوه قسمه دی یو اراءة الطریق دی یو ایصال الی المطلوب ټیک شو یو چاته لار ښودل چې په دې لاره لړ شه او دا څه ده ته به هلته ورسې ټیک شو ته به نیغې خپل مقصد ته به ورسې مطلب ده یو کس ته بازار ته روان دی ټیک شو ته به ورته داسې به لړ شي بیا به داسې لړ شي بیا به په دې روډ باندې سیده لړ شي ته به بازار ته ورسې ټیک شو دې ته وایي اراءة الطریق لاره ښودل بل دا دی چې ته د لاس نه ونیسې او بازار ته یې بوځې هلته ودرې دا بازار دی دې ته څه وایي ایصال الی المطلوب درېیمه معنی دا ده چې ته دې روډ ته وباسې او روډ ورته سیده کړې په دې نیغ ځه ته به رسې
پوش دم ارات الطریق په دغه کې راځي خدا هغه هدایت ته چې تا ورته لار نه غکړې لکه یو کس ته افرس کا نابینا دی دلته ولاړ ته ته وایي چې چاره دامونو ځای کم دی ته ورته سیده ځه پوه شې چې په سیده په داسې لړ شي چاره دامونو ځای ته مو ورسي بره باندې پوه تا په لاره ودرولې دی او ته ورته وایې ځه ٹھیک شو نو دا درېیمه معنی شوه ښه د هدایت ټیک ته هدایت چې په هره معنی باندې راشي بره باندې پوهېږې هدایت چې په کومه معنی باندې دی اهدنا ای الله موږ ته دغه هدایت بره باندې پوه شئ هدایت د کومې صراط المستقیم چې کومه نیغه لاره بره باندې پوه دین اسلام لاره ده ټیک شو که نه خبره باندې پوهېږئ اوس صراط مستقیم خو ذکر وشو خو دا لاره ډېره واضحه نه وه دا لاره ډېره واضحه نه وه بره باندې پوهېږې نو دا سوال وشو چې صراط الذین انعمت علیهم یا الله ډېرې لارې خو راته نه دي معلوم ده صراط مستقیم باقاعده سیده لاره خو راته داسې نه ده معلوم خو دا راته معلوم دي چې ستا بندګان راغلي دي په هغې باندې تا خپل احسانات کړي دي ومکه لاره مونږ ته نیغه کړي او د دې نه مراد انبیا دي پوه صراط الذین انعمت علیهم هغه خلک چې تا پې خپل انعام کړی دی ربانې پوه ٹھیک شو کنه هغه لار راته ربانې پوه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه هغه خلک چې تا غضب پې نازل شوی هغه خلک نه چې ستا غضب پې نازل شوی لکه مثلا یهود ٹھیک شو یهودیانو باندې د الله تعالی عذابونه راغلي دي کنه ډېر پر باندې پوه ٹھیک شو ولا الضالین او نه د ګمراه خلکو لار ګمراه څوک دي ګمراه عیسایان پر باندې پوه نسواره چې ورکوي دي ٹھیک شو نو دا هغه خلک دي چې دا ګمراه شوي دي صحیح ده دی خو په نیغه لاره باندې خو دی کې څه داسې کسان پیدا شو چې هغوی په دې کې غلطې او فاسدې عقیدې پیدا کړې ٹھیک شو که نه دا عقیدې پکې پیدا کړې چې عیسی علیه السلام دا خو د الله زوی پر باندې پوهېږې یو جماعت پکې دا ووي یو جماعت پکې دا ووي چې نه عیسی علیه السلام خو د الله زوی نه دی البته عیسی مریم او الله تعالی دا درې واړه شریک دي په خدای ٹھیک شو پر باندې پوهېږې او بل دریم قسم پکې دا نه مونږ ته صحیح خدای معلوم نه دی د درې واړو کې یو دی پوه دا درې فرقې په عیسایان صحیح ده بل دا خبره یاد وساتئ چې عبادت تصور د اسلام نه مخکې یو د مشرکانو عبادت مشرکین مکه ای دا خبره کوله ای په ذهن کې د الله تصور او د الله تصور خو هغه یو بله دا عقیده دغه کړې وه چې الله خو شته دی پوه شئ خو د الله مثال د یو بادشاه دی څه دی د یو بادشاه مثال دی پوه شئ بادشاه په خپل تخت باندې ناستی دی خپل کسان یې مقرر کړي دي نمایندګان بره باندې پوهېږې نمایندګان یې مقرر کړي دي بس هغوی ته خوشحاله ساتو نو الله به هم خوشحاله کوی دې خفه کړه نو الله به هم خفه کېږي بره باندې پوهېږې او اکه نمایندګانو بیا مخامخ عبادت کول هغه ټیک ده او چې د هغوی نه پناه کېږي نو هغوی ته نه ښکاري نو هغوی کو خیال مو کړی د بوتانو مخامخ عبادت کوي ناستي ورته بره باندې پوهېږې ٹھیک شو همدغه شانتې تصور دا د دې هندوانو دغه مشرکین مکه وو ای دغه تصور همدغه تصور دا د دې هندوانو هم دغه وایي
چې دا بوتان دا به زمونږ سفارش کوي دا به زمونږ سفارش کوي د یهودیانو تصور هم دقسې و د یهودیانو د عیسایانو هم دقه شانتې د مشرکانه تصورات بره باندې پوهېږې د شرک هغه دغه پکې و امیزج پکې و پوه شئ ای هم دقه وي چې د الله تعالی زوی دی نو الله تعالی سره شرک وکړو که نه شریک ټهره وکړو که نه پوه شئ یعنی چې د الله تعالی زوی شو نو همدقه شانتې دیم په الہیت کې شریک دی دیم په بادشاہت کې شریک دی دیم د ټول ارض مالک دی ولې زوی د پلار د هر څه مالک دی وي که نه که د هر څه نه نو د څه شیزونو خو وي که نه پوه شئ نو دی هم دغه وایي چې دا عیسی علیه السلام چې کوم مونږ دغه کوو نو دا د الله تعالی زوی دی او دا به زموږ سفارش کوي ورباندې او یهودیانو دا تصور و ای دا وی چې مونږ هغه خلک یو چې هغه د الله تعالی خوښ خلک دي ورباندې پوه شئ هغه د الله تعالی خوښ دي احباء دي ورباندې پوه شئ هغه د الله تعالی سره محبوب خلک دي مونږ ته الله مونږ د انبیا اولاد یو مونږ ته الله تعالی چې کوم دی هغه دغه نه راکوي عذاب ورباندې پوه ټیک شو ای دا خبره ولې کوله ای دا خبره په دې بنیاد باندې کوله چې بني اسرائیل کې ډېر انبیا راغلي ورباندې پوه تقریبا یو قول به مطابق 70,000 انبیا بني اسرائیلو کې صرف راغلي پوه شئ نو خامخا څوک نه څوک به د چا په نوسو پړوسو کې راځي که نه نو ای به دا خبره کوله چې مونږ خو د هغه یو اولاد یو مونږ ته به ای په نیز باندې دا تصور و چې کم کس نه کي د هغه زوی ته سزا نه ملایي پوه شئ چې کم کس نیک وي هغه زوی ته سزا نه ملایي مونږ د انبیا اولاد مونږ ته به ولې سزا نه ملایي البته زمونږ د یو غلطي شوې وه هغه غلطي دا وه چې مونږ د سخي عبادت کړی یو 40 ورځې مو کړی دی نو کو ډېر عذاب راته میلاو شي دغه 40 ورځې پوه شئ دا د هغې د عباداتو تصوراتو الله تعالی چې کله د دین اسلام رالو نو حکم پدې کې دا وشو چې دا تصورات دا باطل الله تعالی حقيقي بادشاہ دی د دې ارض خدا دې چې په کومه معنی باندې د بادشاہت دا دعوه کوي دا څه نه باندې پوهیږي ٹھیک شو کنه